پټای ملګري زما د کور کندي ملګرو مشرانو کشرانو ټولو ته هرکلی وایم ستړي مه شئ په خیر راغلی بس دا خو داسې د سکندر خان یو دغه و ډېره موده راغلی نو موږ وایو چې سکندر خان راشي او بس خپلو کې داسې خبره نه څه داسې جلسه ده او نه څه دغه خو موږ وایو چې خپلو کې به خبرې اترې وکړو زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم د سکندر خان چې په دې سخته ګرمۍ کې راغی موږ له ټایم راکړ دا قیمتي ټایم یې راکړ او انشاءالله سکندر خان به خبرې کوي خو دا زموږ غټ مقصد ده چې د مشر خان چې کوم پروګرام به دلته جلسه به کوو که خیري نو چې هغه په ډېر درناوي سره وکړو چې څنګه هغه دون سړی دی چې هغسې درناوي موږ ورکړو او هغه موږ له چې کوم بنیادي سهولتونه یې وروره هغه ټول هغه موږ له راکړي دي که ګیس دی که بجلي ده که هسپتال دی که کالج دی څه داسې نشته چې هغه موږ ته نه دي راکړه حالانکې په ښو کلو کې د اسلام آباد کې زه اوسېږم هلته نږدې دغه دی نه ورته بجلي شته او نه ورته ګیس شته خو دا د هغه یو ډېره لویه کارنامه ده زموږ لپاره نو پکار دا دی موږ له چې موږ د دوی مطلب دا دی مټې شو مضبوطې کړو او څنګه چې مخکې د نن نه 20-30 کاله مخکې دلته د بلې پارټۍ نوم نښان نو صرف آفتاب خان و او آفتاب خان موږ وایو چې واپس راولو که خیري خو هغې دپاره به تاسو ټول همت کوئ ټول به همت کوئ او انشاءالله تاسو چې ورته څه وښایئ که نه نو زه ورسره جګړه کوم د سکندر خان سره آفتاب خان سره دغه زما ذمهواري ده ستاسو حقوق ستاسو چې کوم حق دی هغه به زه انشاءالله دله خو نه د هغې نه مخکې به ورته سخی وګورئ چې هغې نه مخکې مونږ ورته وښیو مونږ 4-5 زره دلته په تنګي دوی له ورکړو هله به مونږ په دغه سترګو باندې ځو او ورته به کښېنو او ورسره به جنګ هم کوو ورسره به خفګان هم کوو ورڅه به کوو د دې تنګي حق به انشاءالله راوړو نو دا ستاسو ډېره شکریه